کتونکو، زه اقبال حسین افکار د پښتو ادب تاریخ د خپرونې سره تاسو په وړاندې یم او زما سره په سټوډیو کې ډېر درانه میلمانه ناست دي او زه د خپل پروډکشن ټیم او ډایرکټر احمد شیر د ټولو له طرفه سلامونه او نیکې پیرزونې تاسو ته وړاندې کوم. هیلهمن یم چې تاسو ټول به خوشحاله او ښاد آباد دی. الله هم ښاد آباد لره. پښتو ادب تاریخ یو تسلسل سره د ویټي خیبر په شیشه تاسو ګورئ او زمونږ تیر پروګرام د 21 فروری د عالمي د نړیوالې مورنیو ژبو په باب لو نو مونږ په هغې باندې د خپلې مورنۍ ژبې باندې په تفصیل سره ډېرې ګټورې خبرې زموږ ملګرو کړې وې. زمونږ اصل موضوع د هغې نه مخکې چې تسلسل سره را روانه ده نو هغه مونږ د پښتو ادب تاریخ کې ولسي فولکلوري په فولکلور خبرې کوو. نو د دې نه مخکې زه چې راشو خپلو پوهانو ته د خبرو دپاره نو را ټولو نه مخکې زه د هغې پېژنګلو تاسو سره کوم. زما تر څنګ نورالمن یوسفزی صاحب دی او ډېر یو معتبر افسانه نګار د دې دور ریسرچ سکالر دی او ماهر تعلیم دی. د هغه تر څنګ د فکر او نظر خاوند ښاغلی اکبر سیال دی او د هغه تر څنګ د دې دور یو ډېر ښه شاعر ښاغلی فیض ګدون دی او په آخر کې زمونږ ډېر پښتون انځورګر آرټسټ رفعت خټک صاحب دی. رفعت خټک صاحب د پاکستان په سطح باندې د پښتنو په لیول ډېر ښه سندونه اغوستي دي. نو نن به موږ سره زموږ د باس باغب چیرانو په بروش او په دغه رنګونو باندې موږ تاسو سره شریکوي. کتونکو پروګرام ګوره ډېر زبردست پروګرام دی، ډېر معلومات به تاسو ته. جانان مې ځینه پاتې کېږي، جانان مې ځینه پاتې کېږي، په مارګله به دام د زلفو ورتګ دمه. دا د پښتو ټپو داسې ډېرې ټپې زمونږ د پښتنو د ثقافتي سماجي معاشرتي ژوند سیاسي ژوند هغې هنداره را پکې په ټپه باندې خبرې شوي دي. زموږ پروګرام کې په انګې باندې شوي دي، په نارو باندې شوي دي، چغ ورته نارې هم ورته وایي، غږونه انګې باندې هم خبرې شوي دي او په اتڼ باندې هم خبرې شوي دي. نو دلته اوس د ټپې نه وروستو چې یو مهم په فولکلوري ادب کې په ولسي ادب کې هغه کوم صنف دی نو هغه سندره ده. سندره څنګه چې د دې را نوم خوږ دی نو دغه شان په دې کې دننه هم ډېر خوږوالی او پښتنه سندره د هغې خپل یو روح دی، د هغې یو خپل خوند او رنګ دی. نو راځئ نن چې د خپلو د پوهانو موږ سره د نن د سندرې شاعر هم ناست دی، په هغه نه به په سندره خبرې اورو. نو زه نورالامین یوسفزي صاحب سندره په دې سندره کې هغوی چې په توره شپه کې اوازونه و توره بلبله ناښاده خوږ اشنا دې بېل کړلو له مانه. نو په دې کې اوس جمالیات هم دي پکې او په دې کې چې کوم دی نو هنداره هم د زمونږ د سماجي ژوند او زمونږ د اقتصادي ژوند. افکار جانه کوم چې زمونږ مخکې دا خبره مونږ کړې وه چې زمونږ کوم فولکلور دی هغه یو آینه ده، پای کې زمونږ د ټولنې ښکلاګانې، ښایستونه، حادثې، واقعې ټول هر څه پکې ښکاري. سندره مونږ ته چې کوم پاتې دي نو بدله ده، سندره ده، نیمکۍ ده، بګتی ده، دې باندې مونږ خبره به کوو. تاسو پکې ډومبی سندره راواغسته. نو سندره چې کومه ده څنګه چې په زوړ هندي ژبه کې یا په سنسکرت کې ښایسته ته هم وایي سندر، او دا تاسو که وګورئ نو سانده او سندره. نو دا سانده چې دی نو دا د درد او د کیفیت اظهار دی او سندره چې کوم دی نو دا تربیه دغه دی د خوشحالۍ اظهار دی.
دا مونږه که تاسو وګورئ نو دا د لوبې هم یو شکل دی د سندرې فارمیټ چې کوم دی که نه د سندرې چوکاټ هغه دا دی چې لکه کله داسې وي چې وړومبی مصره لنډه وي دویم اوږده وي کله دویمه لنډه وي وړومبی اوږده وي کله دواړه مصرې یو برابر وي بیا داسې سندرې هم شته چې په هغې کې په منځ کې مصري دي لکه مصریزې دي نو دا سندرې چې دا د خوشحالۍ د اظهار دپاره هم وي رومانس دپاره هم وي بیا زمونږ چې کومې فوک سندرې دي نو هغه معلومې سندرې دي هغې د هغې شاعران نه دي معلوم لکه فوک سندرې خو معلومې دي چې مثلا خلک په تیږو باندې ولي سارانی ده که نه راشه ماما زوی د لیونی ده دغه شان چې کوم دی نو ما پسې ځي حجرې له بله ډي وړي ځینې سندرې داسې دي چې هغه د فوک درجې ته رسېدلي دي لکه فوک نه دي خو د فوک درجې ته رسېدلي لکه مثلا راوړه بندی چې وپیرونه جانانه بیرې له راځه چې زنګونه یا دا شان چې دی په ټکر جنګ دی ګولۍ وریږي ونې پاڼې ریجوینه یا دا شان نورې د سیال سندرې پکې غازي سیال صاحب بلا سندرې هغه بیا وضاحت هم کړی خپل کتاب ځینې سندرې چې سندره کتاب یې دی که نه نو هغې کې هغه دا ویلي چې یاره دا فوک نه فوکلور ما لیکلي دي که نه او په ریډیو نه هم د هغه په دغه باندې بلکې په دې موضوع باندې چې هغه کوم کتاب لیکلی دی چې ځینې سندرې چې فوک نه دي نو هغې کې فوک جدا کړي دي یوله خو یې په موسیقۍ باس کړی دی ډېر بشپړ خبرې پې کړي دي ډېرې هر اړخیز باس دی بیا یې هغه سندرې را جدا کړي دي چې کمې هغه کې کتاب کې خو هغه تر دې پورې هغه کړی دی چې د لتا منګیشکر پلار چې دی نو هغه په بنو کې و که نه خو دا څو پورې داسې دی که نه چې که تاسو وګورئ نو د هندوستان چې کوم ډیر لوی خسته فلم و پاکیزه کوم چې په موسیقۍ بیس و نو د هغې چې کومه هیروین وه صاحب جان نو هغه هم زموږ د صوابۍ نوم اخیستی و هغې د هغې چې کوم آهنګونه دي نو هم د پښتو سندرې دي خو زه دا خبره کوم چې دا کومه سندره ده نو ځینې سندرې داسې لکه د عبدالله استاد بلا سندرې دي چې هغې د فوک درجه حاصله کړې ده فوک نه دي لکه دا نن خالي سبا اتوار دی مونږ به په بو بابا لزونه یا دا سپینې لیچې بنګړیوالې زمونږ کوڅې ته نو دا ټولې چې کومې دي سندرې چې دي په شرنګا شنګ به عبدالله خوشحاله ومه بنګړیوالې ترورې زمونږ کوڅې ته دا د سندره اوس دا سندره چې کومه ده نو دا د لوبې او ترقي یافته شکل هم دی نو دې چې دا د ټلویزیون او ریډیو باندې بیا چې کومې سندرې ویلې شوي دي فلمونو کې ویلې شوي دي نو دا ټولې چې دي دا بیا یو نوی شکل دی د لوبې بیا دا دی که نه چې د دې زه دې سره یو بل صنف باندې لکه خبره کول غواړم بدله باندې زما په خیال چې نورالامین صاحب د سیال نه به هم دغه واخلو کمنټس په دې باندې چې یاره خپلو کتونکو سره چې دی نو معلومات شریک کړي په سندره باندې نو بیا به تاسو له سندره باندې سیال صاحب تا خو سندرې لیکلي دي او نورالامین صاحب خبره کولی دی سندره باره کې زما د پښتنې سندره باره کې هر نورالامین صاحب کتونکو کومه سندره کې چې د خپلې معاشرې او روح نه دی روح لکه اوس زمونږ په نوې سندرو کې تاسو په ډېره خبره وکړه چې هغه د فولکلور حیثیت یې ځکه واغستو چې په هغې کې د خپلې هغه د پښتو روح چې دی نو انعکاس یې د خپلې خاورې نه شوی د خپل ولس نه د خپلې خاورې نه نو په دې کې دا سیال هم په ننني دور کې چې تاسو کوم ځای کوئ نو د ده هم ډېرې بلا سندرې ولس قبول کړي دي ځکه دي چې هغه روح دی د پښتنو دردونه پکې ومي د پښتنو رومانس او د پښتنو وطن خواږه پکې ومي نو دا زمونږ را زلمي ناستي دې کې کېدی شي بلا پکې شاعران وي شاعرۍ سره نو ګرانو دا چې تاسو کوم شی تخلیق کوئ یا سندرې لیکئ نو هغې چې باید هغې کې هغه پښتنې روح چې دی نو هغه پکې وي نو هغه به ډېرې ښې او خوښېږي به یم په ادبي حلقو کې هم په ولسي حلقو کې سیال صاحب تاسو مهرباني وکړئ په سندره باندې موږ سره څه معلومات او دا ته ولې دا روحجان د سندرې ته زیات ولې دی نو زه نه یم خبر افکار صاحب څومره ساعت چې تاسو په سوال کولو کې واغسته آیا دغومره وخت به ماله د جواب کولو دپاره هم راکئ که را نه کوې په سر سترګو دا د پښتنو
ټولنیز ژوند چې دی که نه دا بنیادي طور کډوال دی کوچیانه دی شپنکۍ دی پکې بالکل په دې کې کوچ یې کړی کوچ یې بس اوس هم په کوچ کې دي ښه نو زمونږ د پښتنو ژوند چې دی هغه ټول عمر له د دې ژوند کوچیانه دی خانه‌بدوش دي د تاریخ په یو ډګر کې د نیمې نه زیات خلک به زمونږ د یوې سیمې نه بلې ته او د بلې نه بلې ته تله نو دا زمونږ چې څومره شپنکیان دي څومره خوبانه دي څومره کډواله دي څومره کوچیان دي چونکې دوی به اوږدې اوږدې مزلې او سفرې کولې نو دغه مزلې په دغه دشتونو کې په ریګونو کې په ګلونو ګلدرو کې نو چونکې دغه اوس هغه فطرت موږ ته ښیي چې د دې ژوند چې څومره و نو هغه فطرت کې و د فطرت په رنګینو ښایستونو او جمالیاتو ته نو ظاهره خبره ده چې کوم خلک په فطرت کې اوسي او د فطرت رنګینۍ او د هغې جمالیات د هغې په دا کې وي نو په دغسې صورتحال کې به خامخا سندرې او ټپې او نیمکۍ او بګتۍ او لوبې او څه دا به په وجود کې راځي نو دا خو زمونږ هغه یعنې دا شیتونه چې زمونږ سره کم دي او په کم دې چې کم هیت او ماهیت دی د دې ولسي ادب د دغې صنفونو دا د دنیا د نورو قامونو سره نشته دا بیخي زمونږ خپل ده بالکل نو چونکې سندره چې ده دا هر هغه فنکار چې د هغه د زړه په تل کې صداقت وي د هغه د زړه په تل کې جمالیات وي دا د هغه د زړه په تل کې د خپل ولس د خپل قام د خپل هیواد مینه وي نو د هغه زړه د تل نه یو څیز راپورته کېږي هغه د لفظونو شکل اخلي او مخ په وړاندې ځي زه هسې لکه یو دوه سندرې ستاسو سره پخوانی چې په هغې کې لکه اوس زه بار بار دا خبره کوم چې د پښتني ټولنه کې د ښځو ژوند چې دی نو دا د ډېرو مجبوریو نه ډک دی یوه سندره ده چې او بندیوانه مې ساتینه ما ته لالې وایي وایي چا کره مزه د زړه سره تاسو اوس دا درې مصري دي بندیوانه مې ساتینه ما ته لالې وایي وایي چا کره مزه د زړه سره اوس دې کې خوږوالی په خپل دی خو دې کې چې دننه کوم تریخ حقیقت دی هغه دا دی چې په دې باندې پابندۍ لګولی شوي چې ته به د چا کره تګ راتګ نه کوې یا دغسې دا سندره چې یا دا خیال صاحب د بخښنه غواړم د مې وخت شو نو یو کتونکی وړو شان دمه اخلو وروسته د دمې نه بیا راځو سیال صاحب خبره به अरोमा एंड से सफाल दानेदार क्रिकेट सीजन में दिल की सुनो د دې غنټې د خبرونې لپاره موږ سره مرسته کړې وه सबसे बेहतरीन चाय सफाल दानेदार अब दिल की सुनो د ګرانو کتونکو د دمې نه وروستو بیا موږ د دمې نه مخکې ښاغلي اکبر سیال صاحب خبره کوله په سندره او نو ما دغه خبره ملګرې چې دا د سندرو چې دا څومره سروکي دي دا د خپل دور لکه یا به چاربیته وه یا به سندره وه یا به چا لیکلې وه خو ورو هغه نور څیزونه د خلکو د دغه نه ووتل او هغه سروکي پاتې شو نو هغه سروکي تر دې دمه موږ ته را رسېدلي دي او دغه سروکي بیا د لنډیو یا ټپیو یا د مصرو په مرسته او ملاتړ مخکې تللي دي دغسې لکه زه یوه لنډی نورالامین صاحب ډېره نایابه لنډی ده ټپه ده چې په هغې کې په د خپل وطن په جوډیشل سیسټم باندې یعنې د خپل ټولنیز ژوند په عدالتي نظام په هغې یو تنقید او اعتراض شوی دی هغه داسې دی چې ته
د انصاف په کرسۍ ناست دی ته د انصاف په کرسۍ ناست دی تا له چاړه په لاس کې چا درکړې ونه اوس دا ټپه خدای خبر چې په کوم دور کې ویلې شوې دا خو په دې موجوده ملکي او بین الاقوامي حالاتو کې چې موږ دا ټپه راخلو او په دې ملکي او بین الاقوامي سیاست اپلای کوو نو موږ ته پکې لکه عالمي استحصالي نظام هم په نظر راځي موږ ته په دې ملک کې دننه چې کوم عدالتي یا جوډیشل سیستم دی په هغې کې چې څومره خامۍ کمزورۍ او کوتاهۍ دي هغه هم راته پکې نظر راځي داسې ښکاري چې لکه په دغه عدالت کې دغه سړی چې دی نو دا منصف نه دی بلکې سره چاړه په لاس کې ده که نه نو د چاړه همیشه د قصاب په لاس کې چې هغه پې د کټ کولو د پرې کولو د وینو زو کار کوي نو دا زمونږ فوک لټریچر چې دی ولسي ادب چې دی یقینا چې دا ډېر ځانګړی شی دی او سندره د دې روح روان دی د دې سرلښکره ده د دې میره ده زمونږ د فوکلوري ادب ځکه چې په سندره کې ما چې کومې سندرې لیکلي دي نو چونکې زما د ماشوموالي نه زما فطرت داسې و چې لکه زه هغه سره د ښځو سره په خادیو کې ډېر نږدې یوازې د ښځو سره په خادیو کې نه بلکې چې به د محرم میاشت شوه نو ما به د جنګنامه به هم ما په ترنم کې وي نو زه دغسې لکه نو هغه یو فطرتن یو څیز زما په دې جبلت کې داسې ډیولپ شوی دی چې هغه زما ټول رجحان سندرې طرف ته دی بیا په دغه سندره باندې ګران صاحب هم خبرې کړې وې ساحل صاحب ته خبرې کړې وې دا ستاسو یقینا چې سیال صاحب ښې سندرې دي او ولس هم خوښوي په ادبي حلقو کې هم خوښېږي کتونکو نن موږ سره زمونږ په شاعرانو کې ډېر سپېڅلی او ډېر ښه د ښه فکر خاوند شاعر فیض ګدون دی فیض ګدون چې دی تعلق د ګدون څنګه چې د نوم د ګدون مازی نه دی او د یو سترې کورینې د انغري د اور بسری دی قامي مشر قریش خان کاکا هغه په ټولو پښتنو کې یو پیژندلی او سپېڅلی شخصیت او ارواښاد نو فیض ګدون د هغه زوی دی دلته اسلام آباد کې هلې ځلې کوي فیض صاحب تاسو موږ ته په خپل ښایسته کلام موږ ته او زموږ د کتونکو سره شریک کړو نو مننه غزل دی ته چې ترې لاړې ګرانه پاتې شو څه په کور کې ته چې ترې لاړې ګرانه پاتې شو څه په کور کې هر څه لوګې لوګې هر څه ښکاري راته په کور کې ته چې ترې لاړې ګرانه پاتې شو څه په کور کې هر څه لوګې لوګې هر څه ښکاري راته په کور کې سترګې مې ستړې په کتو شي اوس یې نه وینم سترګې مې ستړې په کتو شي اوس یې نه وینم هر یو قدم له نازه ډک ستا تله راتله په کور کې او ماښام هم هغه دی سحر هم پخوانی سحر دی ماښام هم هغه دی سحر هم پخوانی سحر دی خو بس تیاره که دا نو دا زما د زړه په کور کې ډېر ښه شعر دی دا بیا ووایه ماښام هم هغه دی سحر هم پخوانی سحر دی خو بس تیاره که دا نو دا زما د زړه په کور کې او ستا د ښایست د رڼاګانو په ځای ګران دلبره ستا د ښایست د رڼاګانو په ځای ګران دلبره بېګا ارمان مې د خوږ زړه و بلېده په کور کې بېګا ارمان مې د خوږ زړه و ستا د ښایست د رڼاګانو په ځای ګران دلبره بېګا ارمان مې د خوږ زړه و بلېده په کور کې او دا شعر دی افکار صاحب بستا یادونه مې پکې د ښه سنبال ساتلي بستا یادونه بستا یادونه مې پکې د ښه سنبال ساتلي نور هر څه تسنس بې ترتیبه دي پراته په کور کې بستا یادونه مې پکې د ښه سنبال ساتلي نور هر څه تسنس بې ترتیبه دي پراته په کور کې او دغه ارمان به پوره نشي د هغې تورزنو دغه ارمان به پوره نشي د هغې تورزنو دی چې دعا وه خدای یو کې پښتانه په کور کې او ګېډې ګېډې زلفې خورې که پکې ما را پټ کا ګېډې ګېډې زلفې خورې که پکې ما را پټ کا په سپینه ورځ باندې را جوړه کړه
تیاره په کور کې او اخیری شعر چې مزې چې څومره وي نو ټولې وي د خار غېږه کې مزې چې څومره وي نو ټولې وي د خار غېږه کې ګدونه مونږ خو بس ژوند تېر کړو د غره په کور کې بیا ووایه د اخري شعر بیا ووایه مزې چې څومره وي نو ټولې وي د خار غېږه کې ګدونه مونږ خو بس ژوند تېر کړو د غره په کور کې زبردست ډېر زبردست دا سیار صاحب تاسو چې خبره کولو ما هغه په دې کلام کې هم خبره لکه غزل دی خو د خپل دغه صحیح نمایندګي کړی ده او هغه خپل کلتور یې پکې ښولی دی نو فیض خو چې یو د فیض په دې شخصیت لږه خبره وکړو په ادبي شخصیت نو فیض ګدون زمونږ د ادبي ژوند ډېره لویه سرمایه ده ډېر زیات ښه لیکوال دی ډېر زیات ښه شاعر دی یو پښتون شاعر دی د ده په خټه کې او په رګ کې او په نس کې د پښتو وتې ننوتې ده په دغه اخري شعر کې د مقطع چې وره د غزل نو دې پکې د ښار او د کلیوال ژوند خبره کوي چې په کلو کې خلک تباه شو برباد شو نه د ډوډۍ درک لګي نه د رزق درک لګي نه د علاج درک لګي نه ژوند نه ګیس شته نه اوبه شته نه بجلي شته نه څه او څومره نعمتونه چې دي په ښارونو کې دي او پښتانه د ښارونو نه لرې دي نو دا د یو ریئلسټک او حقیقي شاعر نشاندهي وي نښې وي چې دی موږ اکثر وایو چې شاعر د خپلې ټولنې ترجمان وي نو ده په دې غزل کې د خپل ټولنیز کور دی ودان دا رفت خټک وختي راسې دغه دی لږ مونږ چې خبرې کوو نو کتونکو مونږ سر کې ویلي وو چې که باس کېږي نو زمونږ انځورګر ملګری رفت خټک صاحب به چې دی نو هغه په رنګونو کې تاسو ته ښیي نو هغې به رفت خټک چې دی نو لګیا دی وختي راسې محنت کوي او د خپل هنر د رنګونو په ذریعه هغه چې دی نو خپل فکر او خپل هغه تاسو ته ښیي نو رفت صاحب ملګري ته زمونږ د کتونکو ته دغه څونه باس چې وشو نو په دې باس کتاب خبره سندره روانه وه نو سندره زه خو یم که په پښتو ادب کې او زمونږ غوندې داود کې سندره نه وي نو یو مصور او یو د آرټسټ یو هنرمند لپاره به رنګونه دا پیکه پیکه وو ځکه چې زه ماشوموالي کې به د کلي سینغاړې ته پټو ته نو ریډیو به راسره وو په هغې به ډېره ښایسته سندرې غږېدې به مونږ به اورېدې نو کېدای شي د سندرې چې کوم دی نو په ما باندې هغه اثر هم وي نو لکه څنګه چې وختي یوسفزي صاحب وویل چې روړه بندۍ چې و پیرونه نو په هغې باندې ما یو دغه وکړو چې دا کیمریا والا دی لغونې دغه کې وګوري دا په دې انځورګري وکړو دا انځورګري وشوه د روړه بندۍ کیمرې ته چې کتونکي وګوري جانانه بیرې ته راځه چې زنګونه ښه دا خال دی او یو ماحول دی هغه رنګونه هغه چې کوم دی نو هغه یو انتظار هم دی هغه کوم چې هغه سندره کې انتظار دی هغه ویل شوی دی پکې نو هغه هم پکې دغه دی دا یو بله خبره هم کوي افکار دا تصویر چې دی که نه دا سړی بوځي پرون ته هغه پرون چې د پښتنو کلتور په یو بشپړ شکل کې موجود و او پای کې میلې وي په دغه میلو کې به ټالونه و د زنانو میلې به هم وي او په هغې کې به هغوی ټالونه هم اچول